نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زما عزیزانو حاضرینو ورونو مسلمانانو، ستاسو د وړاندې ما د سورة العصر آیت کریمه ولوستله. په دې سورت کې الله رب العزت د انسان د کامیابۍ دپاره یو څو اصول ذکر کړي دي. الله رب العزت ارشاد فرمایي والعصر، شاهد د زمانہ، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په تاوان او خساره کې دی. په تاوان کې ځکه دی چې کله انسان دی دنیا ته راتلو بربند راغلی او معصوم راغلی او د ګناهونو نه دنیا کې مال او جایداد ځان له وګټو، اوس چې د دې دنیا نه روان دی نو ځان سره د کفن یو ټوکړه ویوړه، د ګناهونو نه لیس لاړ، د ګناهونو نه ډک لاړ. ځکه الله فرمایي ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی. انسان هغه اعمال اونه کړو چې هغه د الله رب العزت د رضا والا اعمال، لیکن یو څو افراد مستثنا دي د دې خسران نه، الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان چې چا ایمان راوړی دی، چې د چا عقیده سمه وه، هغه کسان کامیاب دي. وعملوا الصالحات، دویم دا چې هغوی نیک اعمال کوي، هغوی د الله تعالی د رضا کولو کوشش کوي، د الله تعالی مأمورات هغې باندې عمل کوي، کوم چې منهیات دي د هغې نه ځان بچ ساتي. 24 ګنټې د هغوی په جسم باندې سنت رسول چمکاویږي، 24 ګنټې د هغوی په زړه کې خوف الهي موجود دي، 24 ګنټې د هغوی وړاندې قبر او آخرت وي. موږ خپل زندګۍ باندې سوچ وکړو، موږ څومره په غفلت سره ژوند تېر، کله ماته مراقبه نه ده کړ، کله ماته سوچ نه دی کړ چې یوه ورځ راتلونکې ده چې زه به د دې دنیا نه ځمه. ځکه یو سالک وایي ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدي لك الرداء دارا بدارك وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك ودود القبر في عينيك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك. ستنقلك المنايا عن ديارك، انسانا پکم پکور کې پکم بنگله کې چې ته نن مست یې، یو ورځ به داسې راشي چې ته به د دې کور نه منتقل کړی شي. ویبدي لك الرداء دورا بدارک، د دې کور په ځای باندې تاله به یو کور راکړی شي چې هغه به د خاورو کوري. وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك الى افتقارك، ته به هغه ځای پرېږدې چې تا پکې زندګي تېره کړې ده، د یوازې والي کور ته به لاړ شي. ودود القبر في عينيك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك، نن ته ګورې خپل بچو ته، مور او پلار ته، یو ورځ به داسې شي چې ستا په دې سترګو کې به د قبر اژدهاګانې، د قبر لړمانان پراته وي. کله ماته مراقبه کړله. واعملوا الصالحات، نیک اعمال کوي. هغه کس د تاوان نه بچ دی چې عقیده یې سمه ده، اعمال یې ټیک دي. او نیک عمل هغه دی چې کوم شارع مقرر کړی دی، کومه طریقه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، د هغې موافق اعمال کوي. دریم ده وتواصوا بالحق، یو بل ته د حق خبرې حکم کوي، وصیت کوي. وتواصوا بالصبر، که چېرته مصیبت راشي د حق په وینا کې، د قرآن و سنت په نشر و اشاعت کې، نو هغوی ملګري کلکوي چې تاسو صبر کوئ. او د صبر به یو څو درجات دي،
یو دې صبر علی المصائب، مصیبت راغې دې کلک وردید، نو دا کس کامیاب دی. دارنګې یو دې صبر علی الطاعات، زړه نه غواړي چې مونځ وکړم، زړه نه غواړي چې د الله په لاره کې وځم، زړه نه غواړي چې د شپې نوافل وکړم، لیکن د خپل نفس له تکلیف ورکوي اور د الله په دربار کې سر به سجود کېږي، دا هم صابرین دي. درېیمه درجه د صبر ده صبر عن المعاصي. په زړه کې د ګناه تقاضا پیدا شوه، د ګناه تقاضا دباو کړه، دا هم صبر دی. ځکه صبر ویلی شي حبس النفس علی المکروه، په یو ناپسند شیز باندې خپل نفس بندول، د هغې نه ځان روکول. وتواصوا بالصبر، د حق خبرې حکم کوي، او که په دې حق لاره کې څه مصیبت راشي نو به دوی یو بل ته د صبر حکم کوي. هغه کسان د تاوان نه بچ دي چې چا کې دا څلور صفات دي. یو صفت ایمان، دویم صفت عمل صالح، او دریم صفت وتواصوا بالحق چې یو بل ته د حق خبرې د قرآن و سنت حکم کوي، وصیت کوي. او څلورم صفت وتواصوا بالصبر، که مصیبت راشي په هغې باندې کلک وردېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.